صل على رسوله الكريم. زه ټول ناول د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کوم او چې څومره د هغه سر به سجود شمه نو کمه ده چې بیا د خپلې پارټۍ جماعت الاسلام د مشرانو خپل د ورکرز د شکریا ادا کوم چې هغوی زه د دې جوګه کړمه چې نن زه په یو سیاسي میدان کې او خپل د کلي خدمت کولی شم او خپل د مشرانو خدمت کولی شم، خپل د قام خبره کولی شم، خپل د مشرانو پیغام خلکو ته رسولی شم. زه د جواد علي زین او د سحر ټي وي شکریا ادا کوم چې هغوی ماته دا موقع راکړه، دا پلیټفارم مهیا کړ چې زه په سوشل میډیا باندې د خپل قوم ته مخاطب شم او خپل د خیالاتو اظهار وکړم. زما نوم مرشد عالم دی، والد صاحب نوم سعد ملوک، قوم نخان خیل یم او د چکیسر اوسیدونکی یم او د جی یو آی سره تعلق ساتم د 35-40 سال نه، بلکې نه زیاتې د بچپن نه په جی یو آی کې یم او په هر موقع باندې چې کله په دې ملک کې یم زه چونکې بار پاتې کېږم، په قطر کې پاتې کېږم، ډېر عمر مې وشو، تقریبا 30 سال مې وشو، فیملي مې اوس هم هلته ده. نو چونکې زه چې کله په د الیکشن په وخت کې په 2008 کې هم دلته وم، بیا وخت بیا وخته چې په هر وخت کې دلته یم، نو چې د سیاسي هلې ځلې راغلي دي نو موږ د جی آی د پلیټفارم د طرف نه په هغه کې خپل دغه چې دی هغه کړلی، خپل حصه چوړله. د هغې نه علاوه په دې کلي کې چې څومره سوشل اکټیویټیز دي په هغې کې هم وختن فوقتاً موږ چې دی خپله حصه اچوله، خو چونکې په داسې انداز باندې موږ کړله چې هغه چونکې عوام الناس ته د هغې زیاته دغه نه دی پته نه ده لګېدلې، خو به هر حال د خلقو ته چې کوم مستحق خلق وو هغو ته د هغوی دغه شوی دی، ډیلیوري شوې ده. او د هغې نه علاوه دا خبره ده چې چونکې زه په دې موقع من دلته وم او الیکشن ماحول نو ما چې خپل د دې کلي د محرومیانې وکتې، مونږ چې پیدا شوي هلکه چکېسر ډېر د عزت او ډېر د دغه کلی دی، خلق یې هم ډېر محترم دی، ډېر عزتمن خلق دی. مونږ دنیا وکتله چې یقینا داسې نه چې زه د چکېسر یم، بلکې د چکېسر شان عزتمن ایجوکیټډ او سوشل خلق ته دنیا کې ډېر کم میلاویږي. او بیا د دومره ایجوکیشن د دومره پوهه باوجود زمونږ دا کلی به انتها محرومه دی، په هر لیول سره محرومه دی. 40 سال مخکې چې کوم حالات وو د هغې نه حالات ښه شوي نه دي بلکې بدتر شوي دي. نو د دې د وجې نه مونږ فیصله وکړه چې یاره مونږ زه کوشش وکړم او په دې سیاسي میدان کې د خپل کلي خدمت وکړم، که چېرته زما پارټي او زما قوم په ما باندې اعتماد وکړي او دا موقع مونږ ته مهیا کړي نو انشاءالله د رب الجلال نه د الله په حکم باندې انشاءالله تعالی د رب نه مې امید دا دی چې کوشش به کوو چې د دې قوم د یو بچي په حیثیت باندې د دوی خدمت د خپل ځان نه زیات وکړو. دا زما مطلب دا په ذهن کې یو میشن دی. بیا چونکې چکېسر کې د ځوانان هلکان دي ماشاءالله ډېرې هلې ځلې کوي، زما د هغوی سره دغه هم کم دی، خو به هر حال اوس به د هغوی سره دې باره کې ملاقاتونه کېناسته د هغوی په دغه باندې ځان پوه کول چې څومره ځوانان هلکان دي هغو ته هغه د هغوی د جذبې قدر کول، د هغوی سره په هر هغه ځای کې 100% ودرېده او د هغوی سره مدد کول، د هغوی سره منډې تړلې وهل، هغو ته هغه پلیټفارم مهیا کول او هغه ریسورس مهیا کول چې په هغې باندې هغوی د دې کلي خدمت وکړي. او څومره محرومیانې چې د دې کلي سره مخکې شوي دي چونکې دا حاضري وخت کې د حلقه بندیانو د معامله ده، په دې کې موږ خپل کوشش کړلی باوجود د دې چې هغه مطلب دا دی چې کوشش باوجود هغه سر ته لا نه ده رسېدلي، خو امید د رب دی چې د الیکشن د وروسته په هغې باندې مطلب دا دی چې کاروي وشي او حالات چې دي هغه دغه شي خپل حالاتو ته راشي، کوم چې موږ د دې کلي مطالبه ده یا ډیمانډ دی هغه شانتې وشي انشاءالله. په هغې کې موږ خپلې هلې ځلې کړلي او انشاءالله الله تبارک وتعالی د خیر راپېښ کړي. د الله نه امید ساتو که زندګي وه زندګۍ وفا وکړه انشاءالله. جمعیت العلماء اسلام دې کلي ته مخکې هم عزت ورکړی دی، یقینا چې څومره سیاسي پارټۍ دي په هغې کې د ټول نه زیات عزت دې کلي ته جمعیت العلماء اسلام ورکړلی، په مختلفو پراجکټونو کې ورکړلی، په مختلف څیزونو کې ورکړلی. اوس چونکې زه خو د ټول نه اول نه د دې کلي دغه یم باسیم اوسېدونکی یم، اول د دې کلي د دې قوم بچی یم، ټول نه اول نه سوچ به موږ د خپل کلي د خپل قوم د هغې د خیرخواهي کوو او بیا کوشش به دا کوو چې د یو نیکو خلکو پلیټفارم د هغې دپاره استعمال کوو. نو زما په ذهن کې خپل ذاتي ذهن کې زما دا دی چې د هغه نیک خلکو پلیټفارم جمعیت العلماء اسلام چې دی هغه کېدی شي او هغه کوشش وکړو چې هغه پلیټفارم په ذریعه باندې موږ دې کلي ته چې دی انصاف ورکړو، کوم محرومیانې چې شوي دي د هغې ازاله وشي او مخکې داسې
زمونږ د قوم سره زیاتې ونه شي. او په دې کې یوازې زه نه، دا خو زما میشن دی، زما تمنا ده په دې کې د قوم مشرانو سره به کینو خبرې به کوو، ځوانانو سره به کینو خبرې به کوو، خاص طبقې سره به خبره کوو، علماو سره به خبره کوو، عام الناس سره، دا ټوټل خلک چې یو ځای شي، د ټوټلو خلکو افرټ یو ځای شي. او دې سره مطلب دا زمونږ د مشرانو چې مطلب چې دی د هغې افرټ یو ځای شي، نو انشاءالله د الله نه امید ساتو. بیا به هم موږ د الله نه غواړو، ځکه کار به هغه کېږي کوم چې الله ته منظورې فیصلې به په اسمان کې کېږي، په زندګۍ په کته په دغه باندې په ځمکه باندې. مطلب دا چې خلک صرف حرکت کوي، یو دغه دی هغه فیصلې به اسمان کې کته موږ په اخلاص سره، زړه د اخلاصه، خپل د قوم د مشرانو په دغه سره، په ملاتړ سره، د هغو په مشورې سره، د ځوانانو په مشورې سره، د تمام خاص او عامه طبقې په مشورې سره به انشاءالله تګ کوشش وکړو، او خپل چې کوم زموږ د جمعیت العلماء پلیټفارم دی هغه به استعمالو، او انشاءالله کوشش به دا چې د کلي چې کوم زیاتی شی دی چې د هغې ځای وشي.